دا هغه عمر چې شیطان ور سره لار بل د اسلام عظمت او د اسلام رفعت او د اسلام شان او د اسلام زینت دغه عمر نن د مسلمانانو د نظرونو نه پټ مونږ باندې چې کله حمله وشو مونږ جمعات کې په احنام مسجد کې هم دې گزاره وکړو همیشه د دغه خلکو د بيدینه خلکو گزار درې جمعات نه ګوري مدرسه نه ګوري کور نه ګوري هغه ځکه د گزار ول تلال شه د مسلمانانو د امیر المؤمنین حالت واخل جسدي هغه چې دلته ودرېدو د امیر المؤمنین حالات وکړل واپس لاړو ویل چې د خلکو د شکست ورکول ممکن نه دی ولې نه دی ول شپې هغه په مسلې باندې الله ته ولاړی د ورځې د اسونو په شا باندې غناسي د الله د پاره هغه د اس حالت سره چې مخامخ شي غبراویږي نه یریږي نه د غوي فتح کول مشکل دي ورته وی دیو بیا میټینګ کو مشوره چې څوک ول د ایران او فارس د اخسته جنہ کوي سبا ته چې دیو کله قادسیه ته داخل شي دا ورته پلاین کې ودروي د دیو نظر په دې طرف باندې شي الله امداد به ورنو چت شي عمر فاروق رسول چې کله قادس دا د مجاهدینو لخر 30,000 کسان دي دا چې عمر فاروق ورته اطلاع کوي دغه سي حالات دي ورته مؤمنان کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم تاسو ته حکم د خپل نظرونه سترګې په دې وخت کې خد کته کوي مړه دا روان دي د یو میله پوري او وی بربندي جن کوي ورته ودرولې دي دیوسه کوي دا صحابه کرام تیر شو نظرونه کته دي هغه وی قسم یې وکړو کأنها على رؤوسهم گویا کې بد اثرونو د صحابه کرامو مرغان نه صدقه روان دي برنه ګوري او بیا هغه زنانه وای قسم خوري ما هذا الا بشر ان هذا الا ملک دا پرشتي وي د انسان نو تاسو کتلی مونږ خو چې وز د حج او عمرې نو مرازو مونږ تم د اجازه نه کی تاسو کتلی د جنکو لباس ردی سي پوری یو شی غسته دام حق حالت ته مسلمانان حج ته زی واپس راځي عبادت ته زی تجارت ته زی یقین وکړن په ملک په حاشی به هي دا دوم راحت ته مسلمان ملکونو کې رسیدل چې انسان سره تصور نشي بهرحال 26 محرم الحرام 26 ذوالحجه درشتمه هجری خلافت د عمر لس کاله شپږ میاشتې څلور ورځې د عمر فاروق رضی خلافت په شپږمه ذوالحجه باندې مدینه منوره کې پیروز پنوم باندې یو مجوسی ابو لؤلؤ نامه و د مغیره رضی الله عنه غلام و ډیر هغه خپل لګیو کو پر یاد چې ما باندې دا ټیک زیات ته دا وتل سمره دی ول روزانه 2 درهمه ورتل ستا کار سره ول زه ترکان یم نقاش یم دا ورتل بیا خو ډیر کم دي د پاغي باندې خفص سبا ته تنظیم جوړ کړي په 26 ذوالحجه شپږشتم ذوالحجه باندې عمر فاروق رضی الله عنه سحر مونږ تر راغی سب جوړ شو کسانو سب جوړ کو عمر فاروق مخ کې شو ډیر منډه ول په عمر فاروق رضی الله عنه باندې گزارو دا مسلمانان مثلا اکثر چې شهیدان شوی دي سحر منستتلو یا بل ټیم منستتلو ځکه ټیمونه خو معلوم دي نو دا بدبخت راغلي دی په ځکه گزار کړي مونږ باندې چې کله حمله وشو مونږ جمعات کې په احنام مسجد کې هم دې گزاره وکړو همیشه د دغه خلکو د بيدینه خلکو گزار درې جمعات نه ګوري مدرسه نه ګوري کور نه ګوري هغه ځکه دې گزار کوي عمر فاروق زور اول ودو عبدالرحمن عوف رضی الله مخکی کو هغه باقی منصبر کو صحابه کرامو دې سنبال کو دا ابو لؤلؤ دا بدبخت راونی خود په غزي کې خپل ځانم په خنجر او خودکشي وکړل مردار شو عمر فاروق رضی الله هغه په خپل دروازه کټ باندې علاج حکیمانو طبيبانو وکړلو خو یفاقه ونه شولا پته ورته ولګی چې بس و زما یفاقه نشته دی وخت کې به خلک راځلا ول امیر المؤمنین مبارک دیشا اسلام الله درکو د نبی علیہ السلام صحبت درته نصیب شو به ورته فرمایل امیر المؤمنین ستا حالت دا دی الله د بزل ستا د وجنه تعالی زمک اسمان دا عدل نه ډکړي دي او زرت شهادت هم نصیب کی لیکن یره د عمره و فرمایل ورته ولنا زما دا هر څه یو طرف تکا کله ما سره برابر معامله وکي چې عمره نه جنت سته نه جهنم سته عمر په دی باندې هم راضي دي او دا کله چې شهید کیږي دا سره د بچي په پتون باندې پروت دی ابن عمر عبد الله ورته وی بچي دا سره مې بلازمه ک باندې کېګ دوا د خپل سر د خپل یختان په خاورو کې راړی ورته بابا زما په پتون مې پروت ویل نه بچیا دا سر مې په ځمکه باندې پرېګ دوا چې دا په خاورو کې خړ په بړسم الله تستا په بلار عمر باندې رحم راشي
او په اخر کې خپل بچی ته وی بچیا عائشہ رضی الله تعالی ته ورشه نبی علیہ السلام عمر فاروق ابو بکر صدیق نو دغه په حجره کې دفنو ورته وایا کستا اجازه وي عمر دلته دفن کېدل غواړي ابن عمر چې کله راغی المؤمنین چړل ډېر زیات ول زه دغه وصیت مطابق راغلی هغه ورته الله زه خو ما ځان نه غوړه کړی خو چې اوس د عمر خبره خپل ځان باندې عمر ته ترجیح ورکړو عمر ورته بیا ویل چې کله زه شهید شم دا غینه رسته به ورشي بیا به دې تاسو کې اسنه سره مجبورې د وجنه اجازه نه کړ هم دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یکم محرم الحرام باندې شهید شو د عدل او انصاف دغه دروازه او باب د همیشه لپاره بند شو دا هغه دروازه وا چې فتنې په دې دروازې سره بند شوې دا دروازه چې کله ماته شول فتنې را شروع شولې هغه عمر چې شیطان ور سره لار بل د اسلام عظمت او د اسلام رفعت او د اسلام شان او د اسلام زینت دغه عمر نن د مسلمانانو د نظرونو نه پټ